بسم الله الرحمن الرحیم وتقدیم المعمول هنا اوقع. مخکې دا خبره تیره شوه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا جار و مجرور متعلق دی د محذوب پوری. تقدیر د عبارت داسې دی بسم الله اقرأو، او دا محذوب مقدم نه دی بلکې مؤخر دی. اوس یو اعتراض دی و تقدیم المعمول هنا اوقع دغه اعتراض جواب دی. اعتراض دا دی هر کله چې بسم الله الرحمن الرحیم متعلق شو تر اقرأو پوری، بسم الله الرحمن الرحیم معمول شو، اقرأو عامل شو. حق د معمول دا دی چې دا مؤخری د عامل نه دا چې مقدم شي په عامل. دلته خو معمول مقدم شوی په عامل. د جواب کوي وتقدیم المعمول هنا اوقع. تقدیم د معمول په دې ځای کې ډیره وقیع ده، ډیره په ښه واقع ده، ډیره ښه ده. کما پی قولی تعالی لکه په دې قول الله تعالی کې چې بسم الله مجریها، وقولی تعالی یا په دې قول الله تعالی کې چې ایاک نعبدو. ایاک نعبدو کې دا ایاک دا مفعول مقدم دی د نعبدو د لپاره معمول شو او په عامل مقدم شوه. یا په بسم الله مجریها کې چې جار و مجرور مقدم شوه دی. الکه دلته اعتراض شته، هغه دا چې تا ویل چې تقدیم د معمول دلته اوقع دی، لکه په بسم الله مجریها کې چې معمول مقدم شوه یا په ایاک نعبدو کې معمول مقدم شوه. نو په ایاک نعبدو کې خو معمول مقدم شوه، دا خو ټیک خبره ده. په بسم الله مجریها کې خو معمول نه دی مقدم شوه، ځکه مجریها یا مجری یا ضرب دی، په مقدم کې عمل نشي کولی. او که ضرب شي نو ضرب خو معمول عامل نه دی. لکه په پوه شئ نو دلته دا مثال د تقدیم د معمول نه دی. تاسو به جواب وکئ چې تقدیم د معمول اوقع دی. بیا دو مثال دي، یو د بسم الله مجریها شو، نو دلته نفس تقدیم اوقع دی، او په ایاک نعبدو کې تقدیم د معمول راغلی. لکه په پوه شئ ایاک نعبدو کې تقدیم د معمول راغلی او په بسم الله مجریها کې نفس تقدیم د جار و مجرور راغلی. لکه دلته چې د جار و مجرور تقدیم اوقع دی په بسم الله مجریها کې. لکه په پوه شئ تقدیم د معمول ولی اوقع دی، د دې پنځه وجه بیانوي. یوه وجه دا ده لانه اهم، دویمه وجه دا ده وعدل الاختصاص، دریمه وجه دا ده وادخل فی التعظیم، څلورمه وجه دا ده وفقر الوجود، پنځمه وجه دا ده کیف لا وقد جعل آلة لها. تقدیم د معمول دلته اوقع ځکه دی چې دلته معمول جار و مجرور مشتمل دی په لفظ الله، او الله معبود دی، او معبود د عابد د پاره د هر سنه اهم دی، او اهم حق بالتقدیم وی. نو د دې د وجې نه دلته معمول مقدم که. معمول ولی مقدم کو؟ لانه اهم، ځکه دا مهم دی. نو اول وجه اهتمام، اول وجه څه شی دی؟ اول وجه اهتمام دی چې معبود دی او معبود د عابد د پاره د هر سنه مهم دی،
او مهم شی احق بالتقدیم نو ځکه دلته معمول مقدم الکه په دې پوه شئ. دویمه وجه وادل علی الاختصاص او دلالت په اختصاص هم کوي. د اسم تبذیل صيغې دي خو په زیادت معنا پکې نشته، خپل معنا نفس معنا، ځکه بیا معنا کې نقصان راځي چې هغه اهم دی او عدل علی الاختصاص د تقدیم او تاخير کې اختصاص شخو عدل علی الاختصاص نه دی، د نفس دلالت شته بیا به معنا داسي الکه په پوه شئ. او دلالت په اختصاص هم دا تقدیم کوي ځکه تقدیم د ما حقه التحقیر یفید الحصر والاختصاص. او دلته اختصاص په کار هم دی ځکه مشرکینو بدلات او د منات او د عزا په نومونو باندې شروع کوله، نو موحد لدا پکار دی چې خالص د الله په نوم باندې شروع کی او دا خالص ال راضی اختصاص معنا ال راضی چې تقدیم د معمول شي. ځکه مونږ وایو خاص په مدد د نوم د الله، دا خاص مونږ د کم ځای نه راويستا، د دې تقدیم نه راويستا. نو تاسو سره بسم الله معنا په لاس راغله کنه، بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. خاص دې د کم ځای نه راويستا، د تقدیم نه. مدد دې د کم ځای نه راويستا، بعد استعانت د پاره ده. الکه په پوښي ز شروع کوم دا دې کم ځای نه راويستا. اشراو تاسو ویل چې مؤخره ده کنه، مؤخره چې شي دا غوره ده کنه ځکه رتبه په مشرکین راشي. الکه په پوښي هغه وای بسم الله والعزى. درېمه وجه تقدیم دلته اوقع ذکر چې وادخل فی التعظیم دی، تعظیم کې ورته دا دخل دی، د تقدیم د تعظیم د وجه نه شوی دی چې معمول مشتمل دی په لفظ الله او لفظ الله عابد د پاره د ټولو چیزونو نه معظم دی او قابل تعظیم شي خلق مخکې کوي کنه، نو تعظیم پس کې ده په تقدیم کې، نو د دې تعظیم د وجه نه معمول مقدم ک. سلورم وجه واوفق للوجود، د وجود سره موافق دی. یلکه الله تعالی په قرت مقدم دی، الله تعالی نفس الله ذات په قرت مقدم دی کنه خارج کې. الله خود ټول کائنات نه مقدم دی، د الله نه خصوص مقدم نشته کنه. تاسو به پوښی نو معمول مشتمل په لفظ الله، الله په وجود کې مقدم دی په ټولو سيزونو، نو په ذکر کې هم مقدم کو. واوفق او دا تقدیم موافق دی د وجود سره. فإن اسمه تعالی مقدم علی القرة، ځکه اسم د الله تعالی دا مقدم دی په قرت. الکه په پوښی تاسو وقد جعل آلة لها. یلکه پنځم وجه چې تقدیم دلته اوقع دی پکار دی چې مقدم شي. پنځم وجه دا ده چې الله لفظ الله دا تسمیه دا اعلی د قرت ده، دا اعلی د څه ده او اعلی په ذل علی مقدمی، نو ځکه معمول په قرت مقدم کو. ته پوښی بیا به اعتراض وارد شي چې الله اعلی جوړول دا خوري بیا د بای خبره ده. لفظ الله څنګه اعلی جوړه؟ اعلی خو مقصود نه، مقصود خو هغه کاری چې په اعلی باندې کې، اعلی خو مقصودی چې نه کړه. الله ته څنګه اعلی ویلي؟ تاسو به جواب وکئ چې دلته د اعلی دا معنا ده چې دا فعل د دینه بغیر نه کیږي، نو دا اعلی د تبرک شو. ولی اعلی ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر د خیر کار چې د هغه شروع په بسم الله او نشي هغه به برکت ای برکات پکې دی. کیف لا څنګه به معمول نه مقدم کو؟ وقد جعل آلة لها، ګرځول شوی دی نوم د الله اعلی د قرت د پاره، من حيث د دې حیثیتنا ان الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا، فعل نه پوره کیږي او نه په اعتماد کیږي شرعا، ما لم يصدر باسم تعالی،
ترڅو چې نه مصدر شوی د خدای په نوم. د قول علیه السلام ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذیبال، هر د خیر کار زیبال، بال زړه ته وایي، د خیر کار ته بال زیبال ځکه وایي چې د زړه پورې نښتی. زیبال هر د زړه کار، یعنی هر ښه کار، ښه کار د زړه پورې نښتی که نه هلکه زیبال باندې پوه شئ. هر د زړه کار یعنی هر د خیر کار چې شروع په بسم الله او نشي په هو ابتر هغه بې برکتی، ابتر لنډې بوچی. تاسو په دې پوه شئ. وقیل الباء للمصاحبه، د مخکې نه دا معلومه شو والباء متعلقه بمحذوف، او د دې مخکې سبق نه دا معلومه شو چې با د استعانت لپاره ده. اوس وی وقیل الباء للمصاحبه، دا د زمخشري رایه ده صاحب کشاف. هغه وی په بسم الله کې دا با د مصاحبت لپاره ده. نو چې با د مصاحبت لپاره شي نو معنا به څه شي؟ معنا به داسې شي متلبسا بسم الله اقرأ، په داسې حال کې چې متلب مشتمل یم په نوم د الله باندې زه شروع کوم. نو اعتراض به وارد شي چې دلته خو تلبس د نوم د الله وشو، زه مشتمل یم په نوم د الله، او تلبس څنګه کیږي؟ د جواب کوي چې دا تلبس په معنا د تبرک سره، تلبس تبرک دی، نو معنا به داسې شي متبرکم باسم الله اقرأ، په داسې حال کې چې برکت اخیستونکی یم د نوم د الله نه زه قرأت کوم. هلکه پې پوه شئ. وهذا وما بعده مقول على السنة العباد، دا دفع د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې تاویل بعد استعانت دپاره ده یا د مصاحبت دپاره ده. که د استعانت دپاره شي نو معنا به داسې شي د خدای د نوم په مدد شروع کوم، او که د مصاحبت دپاره شي د خدای د نوم په برکت شروع کوم. او دا خو قول د الله دی، بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن جز دی او یا د فاتحه جز دی، خو قرآن خدای کنه، کلام خود خدای دی. نو خدای مدد غواړي په خپل نوم، خدای برکت حاصلوي په خپل نوم. بیا خدا معنا شو کنه چې خدای وایي زه مدد غواړم د خدای په نوم، او زه برکت غواړم د خدای په نوم. هلکه دا خو خبره نه ده کنه. دی جواب کوي خلاصه د جوابدار چې دا مقوله ده، دا بندګانو د ژبو مقوله ده. دا څه ده؟ مقوله ده علی السنة العباد. تاسو که خیال کړئ تفاسیر لیکلي قولوا بسم الله الرحمن الرحیم، قولوا الحمد لله. دا قولوا تی مخکې پټ ذکر دی چې خدای حکم کوي چې داسې ووایي. دا د بندګانو خبرې دي، خدای را نقل کوي. خبرې خو د بندګانو دي که نه. وهذا دا بسم الله وما بعد د دین روسته فاتحه چې دا مقول دا ویل شوی دا علی السنة العباد د بندګانو په چپو لیعلمو دې لپاره چې دوی پوه شي خدای چل ورخی کیف یتبرک باسمه، څنګه به تبرک اخیستل کېږي په نوم د الله، ویحمد علی نعمه، څنګه به هم بیانېږي په نعمتونو د الله، ویسأل من فضله، څنګه به سوال کېږي د فضل د الله نه. وانما کسرت الباء، دا دفع د یو بل اعتراض ده. خو د اعتراض نه مخکې یوه خبرې د خیال کوئ. حروف په دوه کې قسمه دي، یو ته حروف مبانی وی، یو ته حروف معانی وی. حروف مبانی دی ته وی چې کلمات ته هغې نه جوړ دي، لکه په زید کې زا یا او دال، دی ته حروف مبانی وی. دا متصف په اعراب او بنا نه دي، دی ته معرب او مبني نشي ویلی. ولی ځکه معرب او مبني دا د کلمې قسمونه دي، او په زید کې چې زا یا دال دي دا کلمات نه دي بلکې کلمه د دې نه جوړیږي، دا ماده د کلمې ده. دویم نمبر حروف معانی دي،
حروف معانی چې کوم دي هغه متصف کیږي په اعراب او بنا باندې هلکه په پوه شئ نو په بسم الله الرحمن الرحیم دا با چې کومه ده دا مبنی ده دا څه ده د حروف معانیونه ده او مبنی ده څه ده مبنی ده او پک اصل خدا ده په حروف کې بنا علی السکون اصل په حروف کې څه دي بنا علی السکون خدا خو بنا علی السکون نشي راتلی ځکه ابتدا به بالساکن راشي ابتدا به څه راشي دا هم نه ده صحیح نو چې بنا علی الساکن د وجه نه مبني علی السکون نشو مبني علی الحرکت به کې او په حرکت کې سکون ته نږدې فتحه ده لانها اخت السکون په خفت کې کنه الکه په پوه شئ نو دا به مبني بر فتحه نو سوال دا دی چې بسم الله دا خو مبني بر فتحه کول پکار ودلته نو دا کسره خولې ورکړه الکه د قاعدې مطابق فتحه ورکول پکارو دا کسره ولې ورکړه سوال باندې پوه شئ دې جواب کوي خلاصه د جواب دا چې با کې دوه سیزونه دي او دواړه ورسره لازم دي یو پکې حرفیت دی او یو پکې جر دی حرفیت پکې دار چې با کم ځای کې وي نو سبای حرف وي دیم دار چې با چرته وي نو روسته به جری جر به ورکوي مدخول ته ځکه حروف جاره نه ده کنه نو څه ورسره لازم دي جر او حرفیت ورسره لازم دي دې چې پورې پوه شئ نو د دې وجې نه چې د با سره حرفیت او جر لازم و نو د حرفیت د وجې نه کسره ورکړه د څه د وجې نه حرفیت د وجې نه کسره ورکړه چې حروف خو مبني علی السکون دي خدا کسره د سکون په شان ده ولی ځکه سکون عدم الحرکت ته وایي نو هغه حرکت معدوم شو او کسره کې قلت ده او قلت د سی لکه عدم کسره کې قلت ځکه دی چې بغیر منصرف هم نه راځي او په فعل هم نه راځي نو کسره د قلت د وجه نه مشابه شو د چا سره د سکون سره نو د دې حرفیت د وجه نه پکار ده چې سکون راغلی وی نو چې سکون نه راته نو موږ څه راوستو کسره راوستو دویمه وجه دا ده چې با سره لازمه څه ده جر او جر اثر ده با مؤثر ده نو با تمام کسره ورکړه چې مطابقت د مؤثر د اثر سره راشي الکه په پوښتنه ګورئ و انما کسرت الباء با ته کسره ورکړه شو ومن حق الحروف المفرده او حق د حروف مفرده او دا ان تفتح چې د مفتوح کړي شي دا مفتوح نشو کسره ورکړه شو ولی لاختصاصها بلزوم الحرفيه والجر د وجه د اختصاص د دې بانا په لزوم د حرفیت او جر لزوم د حرفیت او جر ور سره خاص دي دې په پوه شئ اوس په پتا چې اعتراض وارد شي حروف مفرده او تکسره ور کول د لپاره علت دو سيزونه ذکر شو لزوم حرفیت او لزوم جر واو عاطفه او فا عاطفه سره حرفیت لازم ده او سره د دینه چې مفتوح دي او کاف تشبیه سره جر لازم ده او بیام چې کوم ده څه ده مفتوح ده کسره نه د ورکړل شوی تاسو به جواب وکړئ چې علت مجموعه الامرین ده علت څه ده په واو او پا کې حرفیت شته څه پکې شته حرفیت خو ورسره لازم دی خو جر ورسره نه دی لازم کله تیرسته فتح هم راځي ما مفتوح هم راځي او په کاف سره خو جر لازم دی خو حرفیت ورسره نه دی لازم کله کاف په معنا د مثلو سره راځي اسم کاپی اسمی الکه په پوښتنه مجموعه الامرین نشو لہذا هغه ته کسره ورنکړې شو بیا به پتا سے اعتراض واري چې واو قسم والله تای قسم تالله
د دې سره خو دواړه لازم دي او بیا مفتوح دي واو قسم او تا قسم سره حرفیت هم لازم دی جرم ور سره لازم دی بیا کسره نه دا ورکړل شوی تاسو به جواب وکړئ چې واو قسم او تا قسم نه وروسته قسمی مبتدا محذوفه ده څه دې محذوفه ده قسمی نو په دی واو قسم او تا قسم کې بوی د اسمیت راغی چې پکې راغله د دې د وجې حرفیت کمزور شو حرفیت څه شو دا قائم مقام په مقام د اسم کې دي چې قسمی دی نو چې د با ته کسره ځکه ورکړل شوې ده چې حرفیت او جر ور سره لازم دی نو حرفیت هم تقاضا د سکون کوي سکون نشي راته نو کسره ورکړه او جرم تقاضا د دې کوي چې بال دې کسره ورکړي شي کما کو سیرت لام الامر ولام الاضافه د دې نظیرونه پیش کوي لکه څنګه چې کسره لام امر ته ورکړل شوې ده لیضرب لام اضافت لام جارخی غلام لزیدن لام اضافت غلام لزیدن داخلتن اغا لام چې داخلی په مضمر باندې صحیح لام جرخی چې داخل په مظهری اغیلم کسره ورکړل شوی دی لزیدن المال لزیدن الکه په پوه شي کې په پوه نه داخلتن علی المظهر ذکر ویلې کلام جر چرته په ضمیر داخلي نو بیا بصور کې لکلکا له لها الکه په پوه شي نو شرط د فتحه دا چې په اسم ظاهر به داخلي او یا په ضمیر منفصل داخلي ان هذا له الفضل المبين الکه په پوه شي للفصل بینها چې جدائی راشي په مابین د دې دواړو کې په مابین د لام ابتدا او لام تاکید کې چې جدائی راشي په مابین د لام امر او لام اضافت او په لام ابتدا او لام تاکید کې لام امر ته کسره ورکړل شوی دا که فتحه ورکړل شي پته بنه لګي چې دا لام دغه ده لام تاکید ده او کلام امر ده او کچرتا لام اضافت ته فتح ورکړی شي نو پته به نه لګېږي چې دا لام جر ده او کلام ابتدا ده هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي دې وجې نه دې ته څه ورکړی شو کسره ورکړی شه اوس پې پوه شي په دې ځای تاسو سر خلاص بس ته درود شریف په اللهم صل